بسم الله الرحمن الرحیم ولا يتصور لګیدل او د هو ضمیر سره منوي دیکھے علم حصولی اصلی او کو حضوری په ممکن کې بحث تیر شیو پر رب کائنات علم په ممکنات علم حضوری دی زکات سو علاقی لري درې ځان سره عینیت من سره علتیت معلولیت او د ما چا سره صفات او سره نعتیت اللہ کے علم حضوری اصل لے بالاتفاق خو بدی سوال لے وَلَوْ كَانَ عِلْمُ الْوَاجِبِ حُضُورِيَّا کہ علم دا واجب حضوری شفا یلزمو لازمی کی استکمال بالغیب هكذا قدم دا ممکناتو یا حدوث تواجب یا جہل پا واجب کی توالی بشقوق کلها باطلتن فالمقدم مثله دا وجر ملازمه بنا دی پدی چې په علم حضوری کې علم عینی د معلوم سره نو که علم د واجب په ممکنات راشي نو علم او دا معلومات بسی عین ٹھیک شو جی نو دا ممکنات د الله علم شو دا دواړه علم شو علم خو صفت کمالی نو ممکنات هم صفت کمال شو نو او ممکنات خو غیر دی دا اللہ نا نو استقبال مل رہا دویم تپوس کو ممکنات ازل کیو کنا کیو قدم دا ممکناتو کنو اللہ کنا کنو حدوث او کیو جہل فی الواجب العزو اللہ ذکر ممکنات رستوری او اللہ الترینو خوی نمرانا گئے کنا نو جہل را غیر عزو باللہ دا مسئلہ ختم شو جواب علم حضوری دو مانا گانی لری یو علم حضوری بمعنی مبدأ الانکشاف بمعنی مبدأ علت انکشاف چی دا خودی اللہ لے فدی معنی علم عین دے دا اللہ سر یو علم حضوری بمعنی شرط الانکشاف آگے تا علم تفصیلی موئی معنی شرط الانکشاف ایتا علم تفصیلی موئی آگا دا ممکنات آگا دا سی شئی دی ممکنات نو من چوائیو علم دا واجب حضوری دا پاولا معنی اغیط علم حقیقی وی ادی بلتا علم سوی مجازی نو چی آغا عین دے دا واجب سر نو جہل پا واجب کی مرانغے حدوث مرانغے استقمال بالغیر مرانغے او دا غرنگی قدم دا ممکنات مرانغے قدم دا چا ممکنات سنگا قیدی سوال فدغ معنی معنی تچکم معنی علی مبدأ الانکشاف نو بیا خو تعلق دا علم پر معدوم پورے راگئے ممکنات خولتا نو کنا جواب دا ممکنات پدی وجہ چه معلولات دا اللہ دی حاضر عنده حاضر نو تعلق دا علم پر معدوم صرفہ پورے راگ نوی علم پر معنی شرط الانکشاف اغدا ممکنات نو دا خو پریدہ دا صفت کمال نه ده صفت کمال هغه اولنه صفت کمال هغه دا مسله ختم شي بهر حال کچرته دا صيغه معلومه شي هو سره لګي نو اشاره بشي مسئله د علم د واجب ته نو دلته موږ مسئله د علم د واجب کوچیو بعض جهالا د یونان وای هغه ته حکما وای خو موږ ورته جهالا وکړي چې الله نه علم پزان لري او نه پبل ولی لو كان الواجب عالما بنفسه يلزم التعدد طالبات المقدم نسا کا علم واجب پزان دا ولی تعدد براش ولی پزان علم را وس علم خو نسبت ته تغایر د طرفین غواړي عالم معلوم نو تعدد راغی په الله کی باطل لیدا علم فغیرم دلری لو كان الواجب عالما بالغیر يلزم ان يكون عالما بنفسه کپبل عالم شنو پچا با عالم کی زکه چې پتا عالم شم خو انا عالمون بکبا ویم کنه انا عالمون نو دا عالمون بثابتی کی دی انا تا زکه دا محکومون علی دی عالمون محکوم به ده نو بیا علم راغه پچا په نفس او چې په نفس راشي تعدد لازمی دی داسی وی من ورته نه الله عالم پزانم دے پاغیارم دے کته چې پزان نو تعدد راه نه مونږ دا په تعدد اعتباری دی سو واقعی نفس الامر خارجی خو نه
بلکې سره اعتباری. د دې داسې مثال دی لکه یو شخص ځان ووهي، ضارب هم دی مضروب هم دی، ٹھیک ده. نو ضرب دی په منځ کې تغایر د طرفینو غواړي اعتباران، یو ضارب بل مضروب، خدا دواړه یو شری اعتباری فرق دی. دې ذات چې وهل وکړو ضاربون، چې دا ذات او وهل شو مضروبون، نو دغه ذات واجبی په دې اعتبار چې دې دته معلوم شو، نو عالمون چې دغه ذات معلوم شو بل ذات ته چم دې دې نو معلومون. لکه یو طبيبي کنه سړی خپل علاج وکي، دې حکیمم دی او دې سم دی مریضم دی، چې د علاج وکړې شو مریضون چې وایي که هم دغه ذات طبيبون و ډاکټرون تم مرګ. نو په ځان عالم دی، چې په ځان عالم شو نو په اغیارم عالم دی. تا خو په اغیارو ځکه نه عالم کېږي چې په ځان بشي، نو موږ په ځان هم صحیح دی، چې په ځان صحیح شو په اغیارو هم صحیح شو. نو بهرحال علم په الله کې شته. او دلیل پیدا دی، یو څو دلیل دی ور باندې. یو دا چې علم صفت کمال له او الله په صفت کمال باندې موصوف، نو الله په علم موصوف. علم صفت سره په ټول صفات کمال یو الله موصوف دی، نو په دې موصوف. دویمه دره چې دا نقوش مستحسنه عجیبه غریبه چې الله پیدا کړل د عالم پاغه، دا دلالت کوي په دې چې دا پیدا کون کې ویسي عالم، دا پیدا کون کې ویسي اللہ نے ایک عجیب غریب طریقے سے اس نظام کو پیدا فرمایا ہے. یہ پیدا کرنا بغیر علم کے تو نہیں سکتا. درائم دا چې علت تعلیمیت په الله کې شته، علت الله کې شته. علت تعلیمیت سره هغه تجرد عن الماده او قیام بذاته، تجرد عن الماده قیام بذاته. الله کې تجرد د ماده نه مادي نه دی، قیام بذاته ورکم شته. نو معلومه شو دا خبره علت چی خو معلولی کنه، نو چې علت التراغ نو معلول به هما موجود. ختم شو دا مسله دي. په مسله د علم د الله کې 15 مذاهب دي او 15 احتمالات دي او 12 مذاهب دي. یو دا چې علم د الله نه شي جوز، دویم دا چې منظم شي، دریم دا چې منتزع شي، څلورم دا چې عین شي، پنځم دا چې منفصل شي. جوز، منظم، منتزع، عین، منفصل. فصارت الاحتمالات 5. نو څو احتمالات تی پکې دي؟ دی جزئیت ته چا ذهاب نه دی کړی چاته، او دی انضمام شق کې بو علی سینا دی، ارسطو دی، فارابی دی. درې مذاهب شق د انتزاع کې متکلمین دي، او په شق د عینیت کې صوفیا دي، فرفریوس کې حکما متأخرین دي. سو شو ده او په شق د انفصال کې 15 دي. یو افلاطون دی او یو پکې تا اکثر مشاهین دي او بعض مشاهین دي او اشراقین دي او معتزله دي. شیخ الاشراق په دې باندې څه شری معتزله. نو دا ټول سو شو، دا 12 شو. نو 15 احتمالات دي او 12 پکې مذاهب دي. وصلی الله